سبق ریکارډ شوی نه دی. ټیک دی. خو اسماء مشتقه په عربی ژبه کې که افعال دي که اسماء دي. واوره کنه، که افعال دي که اسماء دي. د دې یو ماده وي، زیات تر ماده د څو حرفونه جوړوي. ماده مطلب دی چې کلبوت وي. کلبوت کې چې واچي هغه لفظ اسم یا فعل جوړ شي. نو دا کلبوت د څو الفاظونه جوړ شوي؟ سنچا یا کلبوت د درې ایته ماده ویل شي. یو دوه درې زیات تر الفاظو ماده وي چې هغې ته هغه ماده وي د درې حرفونه جوړ شوي. اوس افعال چې څومره دي که نه، افعال فعل چې فعل ورسره لیکل دا ټول څه دی؟ مشتقات دي. دا د یو مادې نه جوړ شوي، یو کلبوت موجود دی. او اسما چې کم دي هغې کې بعضې پکې مشتقات دي، اسما نومونه، او بعضې پکې جامد دي. جامد هغه دي چې هغه د څه قاعدې نه دي، څه قاعده مایده مونږ ته نه ده معلومه، خو بس په عربی ژبه کې راغلی دی. کلبوت یې نشته چې څنګه جوړ شوي، کلبوت یې معلوم نه دی. ماده یې معلومه، ماده شته دی، درې حرفي ماده به وي، خو د دې مادې نه دوی څنګه په کومه طریقه جوړ شي هغه اصولو نشته. داسې شوي اسماء جامده. او اسماء مشتق کم وي چې هغه اسم د یو مادې نه جوړ شوی په یو طریقې سره، کلیې سره. نو افعال څومره دي؟ د ټول شي دي اسماء مشتقات دي. او مصدر څه ته ویلی شي؟ مصدر ثلاثي مجرد دی. نو دا هم ماده لري، خو لیکن دا څنګه جوړ شوی دی؟ عربو نه موږ داسې اورېدلی. مصدر څه دی؟ لکه د ضرب، ذهاب، مصدر ویلی شي. اسم مصدر هغې ته ویلی شي چې د کار کولو نوم ته وي. کار چې کم کوي دغه څه نوم دی؟ ته د والو کار کوي، نو والو کار ته ضربون ویلی شي. ته د اسکلو کار ته شربا یشربو شربن ویلی شي. ته چې د رتک کار کوي ته ذهابون ویلی شي. ټیک شو که نه؟ د کار نوم ته څه ویلی شي؟ مصدر، اسم مصدر. د اسم مصدر چې دا څه قاعدې د تخت نه دی جوړ شوی، د قاعدې لاندې نه دی جوړ شوی. یاد شو؟ اسم جامد قاعده معلومه نه ده، اسم مصدر د څه قاعدې لاندې جوړ شوي نه دي. اسماء مشتقات چې کوم دي هغې قاعده معلومه ده. او دارنګې افعال چې څومره دي هغه جوړ شي. اوس مونږ وی چې لکه اوس ملک رجل دا اسما دي که نه دي؟ ملک، رجل، ماده خو لري، خو د څنګه جوړ شوي د مادې نه هغه ماده طریقه معلومه نه ده. اسماء مشتقه اقسام دغه دي. نمبر 1 اسم الفاعل. نمبر 1 اسم الفاعل وایو، بیا اسم المفعول وایو. تقریبا یو شی تعریف دی. اسم الفاعل هغه اسم مشتق دی. اسم هده مشتق دی که مشتق دی د مادې نه جوړ شوی. ټیک دی؟ د درې حرفي مادې نه جوړ شوی، فا عین لام. ټیک دی؟ نو اسم الفاعل هغه اسم مشتق دی چې کار کوونه والا د چا چې کار کړی وي هغه مفهوم په دې کې وي. کار کوونکه چې دا که نه د فاعل والا مفهوم په دې کې موجود دي. لکه په اردو کې مونږ وایو لیکنے والا، پڑھنے والا. پښتو کې مونږ څه وایو؟ خوراک کوونکه، وهلو والا، لیکلو والا. فاعل چې دي کار کوونکی د ماده پکې موجود از شوي اسم الفاعل. څنګه تعریف پکې؟ اسم الفاعل هغه اسم مشتق دی. داسې به وایي اسم مشتق دی ځکه اشتقاق یې شوی دی. پرون چې مونږ دا ویلو چې مونږ مولیان وایي چې ستا مقتدیانو نه اشتقاق کېږي که نه، یعنی څه شی ترې راوځي که نه، هغه دا ماده ده. صحیح. ثلاثي مجرد او ثلاثي مزید فی نه، ثلاثي مجرد نه به اسم الفاعل په کومه ما درته وایي که اسماء مشتقات چې یو قاعدې په تحت جوړ شوي. اوس د اسم الفاعل قاعده څنګه ده چې ته د ثلاثي مجرد نه جوړوي که نه، نو د فاعلون په وزن به راولي. فاعلون دغه تله تا سره بس موجوده، دغه کلبوت تا سره موجود. فاعلون په وزن باندې چې کم درې حرفي راشي نو هغه بس شوي اسم الفاعل جوړولی شي. اوس ته مثلا نصره د فاعلون په وزن راوله، څه شی وشي؟ ناصرون. مثلا فتح، فاتح، ضربه. دا د فاعلون په وزن راځي که فاعلون په وزن باندې راوله بس اسم الفاعل جوړ. اسم الفاعل څه شی ته ویلی شي؟ هغه اسم مشتق ته چې د کار کوونکي مفهوم پکې وي، معنا پکې. ټیک ده؟ اوس ته ما ته ووایه چې ثلاثي مزید فی نه به څنګه جوړه؟
خدا اسم الفاعل چې کوم د پورا گردان ده یو د پر قاتلون مثلا قاتلون د فاعلون وزن ده یو د پر قاتلون رضی دو د پر قاتلن الالف چې سه قاتلا او نا یو د پر قاتلون رضی دو د پر قاتلان او بیا ډیرو د پر قاتلون اون आवाज او تسنیه کې آن आवाज تسنیه د مثنا جوړول عمل ته ویل شي بس مونږه دا خبره مشهور کړ تسنیه دې ته نه ویل د مثنا ویل چې کله جوړ شي هغه ته به ویل چې جوړا شي بیا مثنا ورته ویل چې سو پر جوړا شو نه وي مونږه دا یعنی د واحد نه چې تسنیه جوړای د عمل ته تسنیه ویل شي د واحد نه چې دوا جوړای مثنا جوړای هغه عمل ته ویل شي تسنیه او چې جوړ شي هغه ته مثنا وي خو مونږه مشهور کړي بس دا خبره چې مونږ ورته تسنیه وي اگر چې خبره غلطه ده تسنیه به ورته نه وای واحد مثنا جمع دا به وای مونږه سوي واحد تسنیه جمع تسنیه هغه عمل ته ویل شي لکه د جمع جوړولو کوم عمل وي کنه هغه ته مونږه جمع وایو غلطه خبره غلطه ده کومه قاعده نو دا رنګ چې کله جمع جوړ شي بیا ورته جمع وي نو چې کله تسنیه مثنا جوړ نه نو هغه ته مونږه تسنیه ویل شي چې جوړ شي بیا ورته تسنیه نشي بیا مثنا ویل دوا جوړا صحیح ده قاتلون قاتلان قاتلون نو غدا پر مؤنث پر تای تنیس راځي کنه قاتلتون نو مخکې قاتلتان آن او آتون قاتلاتون آتون هغه وزونه به درته یادي اول سبقونو کې مونږ وزونه وي د تسنیه आवाज کوم آن او عین او د جمع आवाज څه شو اونا اینا اونا د حالت رفع او اینا د حالت نصب او جر یاد دې کنه او د مؤنث جمع ده پر آتون او بل آتن آتون صحیح شو مسلماتن مسلمات دغه گردان خو بخپله جوړ کی کنه څنګه به گردان جوړای حالت رفع کی قاتلون قاتل نه دغه ټول گردان شو دغه شپږ صيغه شوې کنه قاتلون قاتلان قاتلون قاتلتون قاتلتان قاتلاتون دغه شو اوس حالت نصب شو قاتلون حالت نصب شو دو زبر سره قاتلان قاتلون صرف د واحد اسم الفاعل حالت رفع دا قاتلون کنه په ضمیر سره او نصب سره حالت نصب په نصب سره قاتلان جری په زیر سره قاتلین ٹھیک شو قاتلان حالت نصب شي دا قاتلان نا رفع او نصب د قاتلین عین आवाज دی او عین حالت جر کې عین او قاتلون اون आवाज اینا اینا نو قاتلون قاتلینا قاتلینا قاتلتون قاتلتن قاتلتين قاتلتان قاتلتين قاتلتين او قاتلات جمع شو کنه دا جمع په حالت نسب کې څنګه وای قاتلات آتن او دارنګ په حالت جر کې آتن قاتلات دا گردان وزن سره ولي کې مخکې وسوي اسم الفاعل دې ځکه مزید فی نه به څنګه جوړای مزید فی مونږه اته بابونه نه دی ویلي اسم تفعیل اسم کم بابونه ویل باب افعال باب تفعیل وغیرہ وغیرہ اته بابونه چې اوس باب افعال نه مثلا بتا ټولونه یو قاعده ده که باب افعال نه باب استفعال نه جوړای باب تفعیل نه جوړای قاعده یې واده ثلاثی مزید فی اول قاعده ول زدا که څنګه به جوړای اسم الفاعل اسم الفاعل بداس جوړوي لکه ما یو صيغه خو راوړه کنه اسم فاعل نه یو صيغه راوړه اسلم یسلم باب افعالنا اسلم یسلم نو د اول صيغه نه به جوړای اول صيغه څه د مضارع اسلم یسلم یاد ستا یسلم اول صيغه براواله د مضارع د باب افعال وی کباب تفعیل وی کباب مفاعله وی کباب تفاعل وی کباب تفاعل وی کباب افتعال وی کن فعال وی ک استفعال وی کسلو اتبابونه دي کنه اوس مونږه باب افعال نه جوړو کنه څنګه چې باب افعال نه جوړیږي نو دارنګ د نورو بابونو نه جوړي یاد به کنه اوله صيغه د مزید شه ده افعل يفعل افعال نو اسلم يسلم اسلام اوله صيغه د مضارع شه ده يسلم خاوله صيغه د راوخسته د چې کم علامت مضارع ده دا به علامت مضارع په کې شه یا دا به دنیا کې ختم باکې
نو میم اول په سر کې میم مضموم ولګای څه شی بش اسلم یسلمو کنه نو چې میم دی ور سره مسلمو شو یاد شو علامت مضارع ختمه کې هغه په ځای به میم پیش ولا ولګای او د اخر حرف ته چې دا کنه د ته دوه پیشونه ورک یو بل خبره ده کدا د لام نه مخ کې عین کلمه باندې زبر یا پیش وي دا باندې بزیر کې بس د باندې اول نظیر دی یسلمو څه شبش مسلمون بس یاد شو څنګه دی جوړه کړه چې بل صيغه کوم ګوره چې بیا جوړول شي تا څنګه جوړه کړه تا پهلا د حرف غو غرزو مضارع دی غرزو میم دی راوړو مضمون او بیا د او قتل چې عین کلمې باندې کزیر دی خو د پرې خو د کزیر نو زیر دی ورک اخر کې دوه پیشونه ورک نو مسلمون شو واستمت يعلمو ولا جوړ کا د باب تفعیل ولا علم يعلم تعلیم يعلم دنیا کو علم شو معلم شو تنوین ولا معلمون شو شاباش جاهد یجاهد باب مفعلانه جوړ کا یجاهد خط حذف کو مجاهد شو اخر کی تنوین مجاهدون یتشابه نه جوړ کا یتشابه باب تفاعلنا یتشابه یتلره کا شبش میم پیش ولګه متشابه شو اوس په نور سکه عین کلمه ته بزیر ورکه البلند بزیر ولګ متشابه هو بشي اخر کې تنوین ورکه متشابهون شاباس افتعال نه جوړ کا ينتظروا څه شی به جوړ شي بس باب غیر وای اسم الفاعل منتظرون ينحرف نه بس شي جوړ شي منحرف يستنصر مستنصر خا د دې په حالت رفع هم داسي مسلمون مسلمن مسلمین او تسنیه بسی مسلمان مسلمین مسلمین ٹھیک تھا جمع بسی مسلمون مسلمین مسلمین مسلمتون مسلمتن مسلمتن او مصنع مسلمتان مسلمتین مسلمتین مسلمات مسلماتن مسلماتن دا به جوړه کې دا به ځان سره په کپۍ کې ولیکې یاد به که مسلمون ولا جوړای که منتظرون چې څه شي ته جوړای ښه دې باب ښه اوس دغه ضروري سبق دی چې یو فاعل وي یو اسم الفاعل وي په دې کې څه فرق وي فرق تر معلوم دی فاعل چې وي که نه فاعل هغه اسم یو اسم چې وي که نه یو نوم وي هغه چې کار کولو په ځای باندې واقعیا شي هغه ته مونږ ویلی څه وایو لکه دخل زیدون نو دا زیدون دلته فاعل دی کار کوونکي ته څه ویلی شي فاعله زیدون د څه شي نه جوړ شوی نه اسم جامد دی که نه خو لیکن د کار کوونکي په ځای باندې واقع شوی د مونږ ورته څه وایو فاعله نو او اسم الفاعل خو یو فرق پکې ده چې اسم الفاعل جوړ شوی د یوې مادې نه جوړ شوی ٹھیک ده اوس فاعل چې کم دی هغه به حالت رفع کې راځي فاعل بس شي حالت رفع کې فاعل راځي کنه کل فاعل مرفوع دا قاعده خو یاد ده کنه د اسم الفاعل چې کم ده دا په حالت رفع کې نه د کله کله په نصب کې وی اسم الفاعل او کله نصب کې راشي کله او دا فاعل چې لکه زید دا چې د فاعل په ځای واقع نشي مثلا مفعول په ځای واقع به مفعول شي بیا ورته فاعل نشي ویلی دا فرق درته معلوم شو بیا درته وایم فاعل هغه دا کنه چې هغه فاعل اسم الفاعل هم کېدلی شي یعنی چا نه چې جوړ شوی او یو بل اسم کم کېدلی شي او اسم الفاعل چې یا به خامخا د یوې مادې یوې طریقې باندې په کولیې باندې جوړ شو یاد شو
او دا فاعل چې کم دی کنه دا صرف فاعل واقع کیږي کنه، منصوب او مجرور چې واقع کیږي کنه بیا هغه ته موږ مفعول فاعل نه وایو. لکه دخل زید دلته کې فاعل شو، که موږ وایو چې ضرب زیدن مفعول شو بیا حالت نصب ته واړېدو کنه. اسم الفاعل چې دا کنه اب وی اسم الفاعل او کله بس شوی رفع حالت کې راځي، کله به نصب کې، کله به په جر کې. یاد شو اوس وګوره دخل سارقون څه ده اسم الفاعل لکنه سرقه سارقون. اوس دخل سارقون اسم الفاعل دی کنه دلته فاعل واقع شوی مرفوع دی کنه دخل سارقون. ضرب سارقن دلته منصوب واقع شوی دی اسم الفاعل نوم یې نه بدلی، اسم الفاعل مفعول واقع شوی. فاعل چرته منصوب واقع کی او خود به خود مفعول شي کنه اته به فاعل نه وي. یاد شو کنه. اوس بل ور بیت السارق مضاف مضاف الیه مونږ وایو چې بیت زیدن د غزیدن چې دا به ته مونږ فاعل نه وي دا مضاف الیه مجرور ورته وي. اوس چې داس چې وایي چې بیت السارق نو دلته مجرور هم دی او اسم الفاعل هم دی. اسم الفاعل چې کم دی هغه حالات یې نه بدلی ځکه چې یو طریقې په قاعده باندې جوړ شوی. اوس فرق ترته معلوم شو. اسم الفاعل چې کم دی هغه کله حالت رفع کی، کله نصب کی، کله تجر کی. او فاعل چې کنه اب صرف پر رفع کی، که پر رفع کې را نغه فاعل بیا دنیا شو بیا مفعول شو یا بل شي مجرور فاعل به وینا. او اسم الفاعل فاعل هم وی او اسم الفاعل وی اسم سره د چې اسم الفاعل بی او منصوب بی، سره د چې اسم الفاعل بی او مجرور بی. یاد شو. دارنګ اسم الفاعل مفعول هم دغه قاعده ده. مفعول پسو هغه اسم مشتق ته ویل شي، هغه اسم مشتق ته ویل شي اسم المفعول. اسم المفعول کما هغه ترکیب ده اسم المفعول مرکب اضافي ده کنه مفعول کا اسم یعنی چا باندې چې کار شوی دا غیر نوم. اسم الفاعل دا مضاف مضاف الیہ دی، کام کرنے والے کا نام او دلتا جس پر کام کیا گیا اس کا نام اسم المفعول. ٹھیک شو. نو اسم المفعول چې کار پاغه کې د مفعول د چا باندې چې کار شوی هغه معنا پکې او د یوې قاعده کلیه سره جوړ شوی هغه ته ویل شي اسم المفعول. او د په ثلاثي مجرد کې د مفعول په وزن راغلی. مفعول په وزن باندې ډېر مقتول قاتلونو کنه دلته مقتول او دغه به داسې ګردان ته جوړ کې په کپای کې ولې مقتول مقتولن مقتولین مقتولان مقتولین چې ویلي کې به د شي ښه دا به لیکلای کړه نور به لیکي ټول به لیکي ښه. خو په اسم المفعول او په اسم الفاعل مفعول کې سفر اسم المفعول او په مفعول یو مفعول وي کنه تش مفعول لیدا مفعول واقع یو اسم المفعول وي. نو اسم المفعول او په مفعول کې څه فرق دی؟ هغه فرق دی پکې کنه چې کم په اسم الفاعل مفعول هغه دی چې هغه مفعول واقع مفعول راځي منصوب او مجرور نه راځي مفعول یاد. او اسم المفعول چې کوم وی به اسم المفعول او په حالت رفع کې براغله درته خایم کنه حالت رفع څنګه راځي. ماته مثلا غوخه کنه محمود اسم المفعول لکنه حمدی چې شوی محمود مفعول په وزن دی کنه. ضرب محمود ضرب ذهب یا جاء محمود د اسم المفعول خو رفع حالت کې راغلی. او زید چې دی کنه دا صرف مفعول ضرب زیدن دا ته په حالت رفع کې راوله نه شي راوست. حالت رفع ته چې واوړي نو خود به فاعل شي نه غبه شي دا مفعول به چې حالت نصب ته واړه. ٹھیک تا لکه ضرب زیدن دا دلته کې مفعول هم دی حالت نصب کې دی ضرب زیدن وین خړلی. اوس دا زیدن چې کم دی کنه دا په حالت نصب کې دی خو مفعول دی که حالت رفع ته دی واړه بیا مفعول بنی بیا فاعل ورنه جوړي. یاد شو. اوس محمود اسم المفعول دی دا څه ویل شي چې ذهب محمود ضرب محمودن بیت محمودن اسم المفعول دی او کله په حالت رفع کې التجر. یاد شو. اسم المفعول هغه دا چې هغه موقع محل مطابقه کله حالت رفع کی کله حالت جر کی کله حالت نصب کی
او مفعول چې دا صرف او صرف په حالت نصب کې وي. اسم الظرف هغه اسم مشتق ته اسم الظرف وایي. ها دا سبا سبق ختم شي. اسم الظرف هغه اسم مشتق ته چې په هغې کې د کار کولو ځای کم ځای کې چې کار واقع شوی، صحیح دی، ځای یا د کم وخت کې چې واقع شوی، ایته ظرف ویلی شي. یعنی ظرف څو قسمونه دي، کم ځای کې چې ځای یا ځای مراد وي یا به وخت مراد. چې وخت مراد ته ظرف زمان ویلی شي او چې ځای ته مراد ته ظرف مکان ویلی شي. یاد شو کنه. د دې دپاره هم غدې دا کلبوت دی، وزن دی، ماده ده، تله ده. هغه تله دا ده چې په ثلاثي مجرد کې به دا د مفعلون یا د مفعلون په وزن باندې یا د عین کلمه باندې به زبر وي یا د عین کلمه باندې زیر وي. بس مفعلون یا مفعلون په وزن باندې راځي. یا که مکتبون، مکتب، مکتب څه ته ویلی شي؟ د لیکلو ځای ته مکتب، لیکل پکې زده کړي. منظر، منظر څه ته ویلی؟ د نظرې ځای ته. مرقده، د دلاش چې کوم ځای کې پروت وي مرقده. مشرب څه ته ویلی؟ مشرب سکلو ځای ته. مطلع څه ته ویلی شي؟ مطلع، مطلع، مطلع. ابرالود ہے مطلع. راوتلو ځای ته طلوع ہونے والی جگہ کوم ځای چې لمر راخیږي مطلع. مطلع صاف تا کنه. داس مسکن څه ته ویلی شي؟ مسکن، مسکن اوسېدو ځای ته. مقتل څه ته ویلی شي؟ قتل ځای در ما یاد کړی و ته مخکې. اوس ماته په بل وزن باندې وښیه. دا خو د مفعل وزن شو کنه. مفعل، مفعل په وزن باندې. مجلسون، مجلس، مجلس څه ته ویلی شي؟ د کېناستو ځای ته، د مجلس ځای ته. منزل څه ته ویلی شي؟ د نظرېدلو ځای ته، کور ته خو ویلی شي. مرجع کم طرف ته رجع کیږي، د دې ضمیر مرجع څه شی ده؟ مسجد څه ته ویلی؟ سجدې ځای ته. مشرقه د راختلو ځای ته. مغرب غروب کولو ځای ته. دوه هغه به یاد دي، یو مفعلون بل مفعلون. بس په دې وزن باندې چې راځي یا بس شوي اسم الظرف وي. یو بل وزن یې شته ده ښه، چې هغه ډېر زیات استعمالیږي که نه، خو د صرف د مکان دپاره راځي، د زمان دپاره نه راځي. کم وزن ده، مفعلتون. یاد وایي تاسو؟ یو خو وزن تاسو دا که چې مفعلون، بل وي مفعلون، او یو مفعلتون. مفعلتون ډېر قرآن پاک کې راغلی، حدیث کې راغلی. مدرستون، مدرستون څه ته ویلي؟ د سبق ځای ته، درس ځای. مطبعتون د مطبع سي خوراک چې پکې کوي. مطبع په مدرسو کې وي که نه. مزرعه، مزرعه څه ته ویلی شي؟ زراعت پکې خلک. مقبره قبرونه چې پکې، مرقد ځای ته. مکتبه کتابونو ځای، مکتبه. دا وزن به یاد وي که نه. مفعلتون وزن ډېر راځي. مونږ په پښتو کې په اردو کې مکتبه دې شته او که نه شته، مقبره دې شته او که نه. مونږ وایو چې مقبره، اصل کې مقبره. صحیح ده. مزرعه وایو مونږ، مزرعه، مزرعه. عرب هلته مزرعې کوي، اگر چې دا مزرعه دي. ښه. مطبعه، مطبعه دې شته او که نه، مطبعه. او مدرسه، مدرسه خو ډېره مشهور ده. صحیح ده. د دې جمع به څنګه راځي؟ جمع، جمع مقصره راځي. ښه. د مفعلون، د مفعلون، مفعلتون درې وزنونه دي که نه، اوزان. د درې وړو جمع راځي او مقصره په مفاعلون په وزن باندې. کوم وزن؟ مفاعلو. نو مسجدون، مکتبون، مدرسه، مدارسو. مشرق، مشارق الارض. مجلس، مجالس. دا ټول جمع دي کنه. مغارب قرآن پاک کې راغلي. دا یاد ساته. زنا اسم ظرف مفعال په وزن راغلي دي خو ډېر کم دي. لکه میقات، میقات هلته درولو ځای ته ویلی شي میقات. میعاد د ودې ځای ته، قیامت ته. میزان،
د تلې ځای ته چې کوم ځای کې تللی شي، او محراب د جنګ ځای ته ویلی شي. صحیح ده. دا کم راغلی خو یاد یې ستا. یو بل وزن دی مفعالون. د ثلاثي مزیدون فی نه به څنګه، دا خو افزان شول د ثلاثي مجرد دپاره. ثلاثي مزیدون فی نه به څنګه جوړی، دې دپاره څه قاعده نشته ده. خو د اسم المفعول چې کم ده که نه، مزیدون فی کې اسم المفعول چې کم دی، اسم المفعول چې اوس یې طریقه زده کړه، دا د اسم ظرف دپاره استعمالیږي. اسم الظرف کم ترکیب دی؟ اسم الظرف مضاف منع څه ده اردو کې؟ کاپ کی پکې راوله، کام کرنی کی جگہ، ظرف کی کا نام، ظرف کا نام، او ظرف ویلی شي ځای ته. وایي تا ظرف تنګ دی، زړه دی تنګ دی. خو چې اسم مزیدون فی کې څه قاعده کلیه نشته، نو اسم المفعول راشي هغه به اسم الظرف. نو دا به څنګه معلومه چې دا اسم الظرف دی که دا اسم المفعول دی؟ دا چې کله عربي زده کې خود به خود به تا ته ملیکي قراین به ګوري او ورته خیال به کوي چې دا مفعول واقع شوی دی که اسم الظرف دی. ځکه د ترجمو کې بیا اختلاف راشي. یو غچوي که نه محدث یا تشریح کوونکی وایي چې دا لفظ چې دا اسم الظرف معنا ته اخلي، او بل یې ته اسم المفعول معنا اخلي. قاعده او قراینو ته ګوري، سیاق او سباق ته ګوري. نو خلکو چې عربي خو یاده، تاسو خو پکې دوه قسمه معنا کوي. معنا دا وجه دی لکه مدخلون رغلی که نه، مدخلون اسم المفعول لکه نه، دخلا يدخل مدخل، دا څنګه جوړ شوی اسم المفعول؟ اسم المفعول د اسم مزیدون فی نه مونږ طریقه وښوده، هغه به تلره کې یدخلونه میم به راوړی او زبر، هغه فعل کې مونږ زیر لګو، دلته به زبر ولی، نو مدخلون بشي. مخرج صحیح دی. خو لیکن یو خبره پکې شته چې دا مخرجون چې کم دی که نه، چې مزیدون فی نه وي، نو دی باندې به زبر راوړی، مو بنه مخرجون به، مدخلون به ځای مدخلون. دا به تا ته دا پته درکوي چې دا ثلاثي مجرد دی که ثلاثي مزید. که ودې وی چې مدخل، نو بیا به مجرد وي. که مدخل دی وی مزیدون فی، که مخرج دی وی نو دا معنا چې دا څه شی دی مجرد دی. چې مخرج دی وی نو دا معنا چې دا مزیدون فی. دغه فرق دی پکې. نو ظرف مونږ ویلو اسم ظرف خدا دی که نه، چې قاعدې په تحت جوړېږي. نو اسم ظرف مونږ مخکې دا ویلو، ظرف مونږ ویلو مخکې چې فوق تحت عندنا لیلا نهارا صبحا، دا څه شي دي؟ د ظرف دي. دا اسم الظرف نه دی، دا ظرف دی. لکه فاعل بیل وي اسم الفاعل بیل وي، مفعول بیل وي اسم المفعول بیل. نو ظرف بیل وي اسم الظرف بیل وي. فوق تحت وغیره دا څه شي دي؟ دا ظروف دي. اسم الظرف نه دی، څه شي نه جوړ شوي نه دي. ټیک دی که نه؟ دا ظروف چې څومره دي که نه، دا تا ته د ځای کم ځای چې که نه، کم ځای کې چې کار واقع شوي، د کار ځای هغې سره تعلق وي. د ظرف چې څومره دي، د اسم الظرف د وخت پته هم درکوي، د ځای پته هم درکوي. دا فرق پکې دی. او ظرف چې کم دی هغه خو په حالت نصب کې راځي که نه، فوق الاسباب تحت الاسباب حالت نصب کې دي که. او اسم الظرف چې کم دی موقع مطابق کله په حالت رفع کې راځي، کله نصب و جر کې راځي. لکه څه شی ته اسم الظرف؟ مساجد چې دي که نه، دا څه شی دي؟ مسجد جمع مساجد، د اسم الظرف دی که نه، دی که نه دی؟ مساجد المسلمین دلته کې حالت رفع کې راغی که نه، ځکه چې مضاف راغی. نو قد علم كل اناس مشربهم، دلته منصب کې راغی. مشرب غنه دی، ظرف دی که نه. او بیا سلام هي حتی مطلع الفجر،
مطلعل زیر پہ راغی کنه اسم الظرف کلا حالت جر کی کلا نصبی کلا پا رفع کی او ظرف چې کم دی همیشه شي او ظرف بلا فرق پکې ظرف صرف او صرف زای مغدر کوي تا ته دا زای پته در کوي زای ظاهر او اسم الظرف زای هم ظاهر او ورسره زمانہ وخت هم وکړي سبیه سبب ان شاء الله غالبا اخیری سبق ته و دې سره مونږه معطوف وي ځکه چې هغه ریکارډ شوی نه دی واخر دعوانا الحمدلله ته بن ک بیا وګوره چې شوی دی